څلور کسان الله نه بخي، بالکل نه بخي په دې رمضان کې، په دې مبارکو ساعتونو کې او په دې د لیلة القدر په دې مبارکه شپه کې چې الله عام د معافی اعلان کوي. الله ټول بندگان بخي، خو څلور قسمه خلک څلور کسان نه بخي او بالکل نه بخي. هغه کوم دي؟ د رشتہ دارانو سره تعلق ختمونکی انسان، رشتہ داری ماتونکی انسان الله یې نه بخي، بالکل یې نه بخي. د مور او پلار نافرمانی کوونکی انسان الله یې نه بخي. او په زړه کې د بل مسلمان د پاره بغض او حسد کینه ساتونکی انسان الله یې نه بخي. او شرابخور انسان الله یې نه بخي. دا داسې ساعتونه یې د رمضان کوم انسان چې د الله د پاره روژه ونیوله، قیام یې وکړو، تراویح نفلونه وغیره، ذکر اذکار یې وکړه، صدقات یې وکړه، یوه شپه په دې شپو کې راځي چې هغه د لیلة القدر شپه ده، یوه شپه په دغې 13 شپو کې راځي چې هغه د اختر شپه ده. الله عام د معافی اعلان کوي. الله وایي بخلي مې دي هغه خلک چې زما دپاره یې روژې نیولي دي، بخلي مې دي هغه خلک چې ذکر، قیام، نوافل، صدقات وغیره کړي دي. یعنی چې څه نیک عمل یې کړی په دغه میاشت کې، ما ټول بخلي دي. فرشتو تاسو ګواه اوسئ، ما دا خلک وبخل، عام د معافی اعلان ورته وکئ. خو دا څلور قسمه خلک الله وایي دا بیا هم نه بخم، بیا هم نه بخم او بیا هم نه بخم، تر څو چې دغه کارونه پریښي نه وي، توبه تایب شوي نه وي. نو وخت در سره اوس هم شته، چانس در سره اوس هم شته. که په دې څلورو عملونو کې کوم عمل در کې موجود وي، همدا اوس یې پرېږدئ، توبه تایب شئ. انشاءالله په دغه معاف شو خلکو کې به الله تاسو هم شامل کړي. پیغام نورو مسلمانانو ته خامخا ورسوئ. که تاسو خپل انلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپل بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپل نگرانۍ کې انلاین د قرآن حفظ، ناظرات، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ، نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق انلاین قرآن اکیډمۍ کې اډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو